کھانے میں برکت نہیں ہے، سامان لاتے ہیں تو میرے کو پتہ نہیں چلتا، جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک گر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی مال میں برکت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ ایک تو جو چیز تنخواہ آپ تنخواہ لے لیں یا آپ کی کوئی مزدوری آپ کو مل جائے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے 1 لاکھ ملے تب میں کچھ نہ کچھ دوں گا۔ تھوڑا ملے آپ کو، زیادہ ملے، کچھ سالن پکاؤ گھر کے اندر، روٹی پکاؤ، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ فقیروں کو دیا کرو، تمہارے مال میں برکت آ جائے گی۔ حلال تو آپ کماؤ گے، حرام سے بچتے رہو۔ آپ نے گھر میں بہت اچھی بریانی بنائی، تو ایک پلیٹ میں کسی پڑوسی کو بھی بھیجا کرو، فقیر کو بھی بھیجا کرو، یہ دیا کرو جو آپ کے پاس آ جائے۔ انشاءاللہ اس خوراک سے آپ کو بیماری نہیں لگ جائے گی۔ اب اس سے وہ زہر نکل گیا خود پرستی کا، تو کیا ہوگا؟ اب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس میں برکت بھی ڈالے گا، اور اس آپ کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کی اس کی برکت سے اس میں کا جو آفت ہے اس کھانے کے اندر وہ بھی تم کو نہیں پہنچے گی۔ کسی نے آپ کو کھانا پکایا، آپ نے خود پیسے بھی دیا، مرغی بھی خود مرغی دے دی، کس کو پکاؤ، سامان بھی خود دے دیا، اس نے پکا دیا، اب اس میں سے اس کو دے دو۔ یہ میں اپنی تصنیح کیا تھا، یہ کتابوں میں آیا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ تو اس میں سے تھوڑا سا کھلا دو اس کو۔ اگر آپ نہیں کھلاؤ گے تو تمہارے اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور یہ تمہارے لیے مفید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر آنکھیں لگ گئی ہیں، ان کا دل چاہا ہے کہ میں پکا رہا ہوں، میں بھی سے کچھ کھاؤں۔ تو اس کا اگر آپ اسے دے دو گے تو اس سے ایک تو تمہارے کھانے کے اندر برکت آ جائے گی، ایک بات، دوسری بات وہ تمہارے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ طالب علم ہے، تم استاد ہو، تمہارے پاس اس نے کھیر لایا، مثلا کسی نے دے دیا کہ یہ کھیر ہے، یا یہ کلفی ہے، یا یہ سبزی ہے، یا کوئی پھل ہے، وہ تمہارے سامنے رکھتا ہے، تو آپ اس میں سے اس کو کچھ ضرور کھلا دو۔ اگر نہیں کھلا دو گے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، اور یہ تمہارے لیے اتنی مفید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بھی دل چاہتا ہوگا۔ اب اس طرح آپ کریں گے تو اللہ تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اس طرح کرتا ہے، اس کے کھانے میں کیسے اگر زہریلا کھانا بھی ہو تب کیا ہو جائے گا، وہ بھی تمہارے لیے تریاق بن جائے گا، کیونکہ ساری چیزوں کی جو فوائد ہے یا نقصانات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی چیز سے فائدہ دے دیں تو اللہ پاک دے سکتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ بات آپ کریں۔ آپ کو تنخواہ مل گئی تو اس تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں لگتا، آپ کو 5 روپے ماہانہ تنخواہ ملتا ہے، کہو کہ یہ 8,000 میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں، 4 روپے دے دوں گا، اس میں سے 100 روپے مل گیا، اس میں سے 2 روپے دے دوں گا، 1 روپیہ تو دے دوں گا،
1 लाख मिल गया, कहो तो इस में से 2,000 तो दे दूंगा, तो आपके माल में बरकत आ जाएगी। क्योंकि इस आप क्या कर रहे हो, आप अल्लाह के नाम पर दे रहे हो। तो अल्लाह के नाम ही में क्या है, बरकत है, अल्लाह ताला की खुशी में बरकत है। इसमें तक़वा भी है, क्या है ये जो आप सर करोगे तक़वा है। वलो आमन अहल क़ुरा वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। समझ आई बात कि अगर करिया वाले, शहर वाले ईमानदार होते, मुत्तकी होते, मुत्तकी तो यही होता है कि अल्लाह से डरता है, एहतियात करता है कि ये पानी, ये चीज़ किसी ने पकाई है, मुझे हुक्म है कि उसमें से कुछ दूसरे भी खाए। तो ये तक़वा तो यही है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कौन सिखाएगा, अल्लाह का नबी सिखाएगा, अल्लाह ताला का नबी सिखाएगा, किताब सिखाएगा, अल्लाह के नबी की इरशादात सिखाएगा आपको। तो इस बात का एहतिमाम करें तो इंशाअल्लाह आपकी माल में भी बरकत होगी, आपके खाने में भी बरकत होगी। थोड़ा सा खाना आप पकाओगे पूरी घर का हो जाएगा। मुझे ऐसे घराने मालूम है, देखा है कि वो इतने छोटी सी देगची में चीज़ें पकाती हैं, तो लोग इसके हैरान होते हैं कि ये कितनी सारी घर कैसी होती है, उसमें से फ़कीरों को भी देता है। यहाँ भी लोग हैरान नहीं होते, सारे हैरान होते कि 1-2 देग है, इतने हज़ार लोग कैसे खाते हैं। आप दिया करो, आप उसमें से जो आप पकाओ उसमें से दिया करो, जो कमाओ उसमें से दिया करो, हलाल कमाओ, उस हलाल में से अल्लाह के नाम पर दिया करो। हलाल पकाओ, उस हलाल पकाने में कुछ ना कुछ दिया करो, इंशाअल्लाह आपके माल में बरकत आ जाएगी। तो मैं दा खबर कोला कि मुझे खुदा यही कि बरकत तरोशी मुश्ता आशाशी ऐसी ये सारों में होता है कि मोबाइल की बरकत नश्ता तनख्वाह में बल तंदर सी मुझे तनख्वाह दा अगर तुम कि यू लखने हुए कि यूनिम लखने हुए नमूना बला फजलकीम से अगर तुम कि أنا صور पे मोर के वाले أشتاق أسيسك خبر بسوق بوجي نشت أغاب وكلا في كلا بنوي نمو تجارت همنا مليون خلاص صور بتنخا خولي ومراكي أو ده ببني بلا جوالي واجي كان يبسي هو خستي بيجي خير نشت يقول لي كذا شيء هدايا وجه غابنا خولي كان مش ده الدنيا يجروزي الحمد لله تصير كذا كذا بس شو هذا نو برکات دی پرسته خبرې زده کړئ تاسو چې تاسو مال کې برکات راشي. یو خو حلال پخوی د حلال د هم تقوا ده تا او چې حلال پخه کې بیا هغه نه لرندې چا پخلی وي هغه ته خود ورکوه دی فقیر ته نه ورکوه. نو چې کله ته نه فقیر ته شویر کې صدقه را دی بلا ده کله کې څه بلا وي هغه بلا به ختم شي. تو په دې صدقې کې وو برکات راشي. یمو یو ملګری ده هغه هغه پلار ده هغه فسره څلور ښځې وي ډېر کور کې اتفاق اتحاد و څلور ښځو کې اتفاق اوس داسې خبره کې شا تابع لاګي نو هغه یو زوم و اوس راجاندار زبیر صاحب افغانستان دی الملتان ده هغه ته څه ته کڅوړي جوب لاس کې ګرځي پوه چې څه خو هغه نه ورکوه خلک ته بیماري نشته ما پرېزونه کوم څه کوه چې څه پخوي هغه نه ورکوه مو چې هغه اجر سړاو په دې پوهېدو نو چې څه ته پخه کې هغه بل ته ورکوه انشاءالله مور کې برکات وي. چې چا په لاس پخه کوو هغه ته خو دې کوي ځکه چې هغه غریب خو ګرمي هغه رسونه به سوي وي هغه لوګا به راغلی خوشبويي به راغلی وي ځکه چې ما پخه کړله به تو تروړي به دې ته ټول ته تکې نه وي ته نه هغه ته ورکوه که تو خادم ده که هغه تو
هسې کور ولا د څوک دي خو چې ته پخای کي هغه ته ورستوا کور ته تو داسې چې کوې انشاءالله تاسو مور کې تاسو په ټیکاله کې برکات وي هغه ټیکاله تاسو لپاره د خیر سبب ګرځېږي د صحت سبب تاسو ته ګرځېږي او بیا چې داسې څوک طالبان لوړ شي غریب په لوړ شي ته وخت په ټیکالې باندې نوسته پوه شي هغه داسې څرګند کو یا څو ته وړه خپله چې دا څوک تر وستی هغه وګوري نو هغه زړه ته شو وي که نه چې لکه مو خوړلې وه نن یې به ته هغه نه ویر کړه دې ټیکاله کې برکات شته دا ټیکاله به الله رب العالمین تاسو لپاره د خیر سبب وګرځوي پیسې دې وګټلې دا نه چې تاسو کې چې مول چې 100 لکه وګټه هغه نه بعد به چې کس چې مو څه کولو نه چې واره په تنخواه دي واره په وایي چې واپس سره کې خدای الله په نام درکوم دا نه لرې کوه حلال ګټه دا برکات به ته ګورې وکړي چې لاک وګټې وایي چې 2000 یا 3000 دا کې الله رب العالمین په نام دې ورکوم ته مال کې برکات شته پوه شي نو برکتونه تقوا سره تړلي دي سره تقوا سره صدقې سره برکتونه چې سره تړلي دي تقوا سره صدقې برکت کسی باندې وي تقوا او صدقه کې ساتھ